د فرعون ټبر و آسیه د دنیا غوروالی په لته باندې ووخو خاون فرعون دی وینځي به د هغې سره وي خادمان به ورته ولاړو فرعون ته یې وی آمنتو برب موسی ما خو په رب د موسی ایمان راوړی دی فرعون ورته وی په ما ایمان راوړه انا ربکم الاعلی زه نه یم رب وی نه فرعون ورته وی ته چې د سترګې رب ورکې نو ستا نوکرانې ولاړې دي ستا د سترګې په اشارو ستا خواله راځي دومره عزت تی دی دا مه خرابوه شاهي محل کې ناستی د بادشاه ښځی دا هر څه به دې ګورې د لاسه لاړ شي اسیه ورته وی دا هر څه مې دې د لاسه لاړ شي خو رب د موسی نه پرېږدم فرعون ورته وی سزا به درکم وی راکه سزا کوره به دې وباسم سزا به درکم وی راکه سزا فرعون آسیې ته سزا شروع کړله حکم یې وکړو بیا د فرعون سزا ذل اوتاد قرآن وی د میخونو خاونو په میخونو به یې خلقو له سزا ورکوله میخونه به یې پې ټکوال یوه معنی د ذل اوتاد دومره مضبوط حکومت یو لکه د میخونو په شان چې اسیې ته یې سزا شروع کوله نو اسیې دعا وکړله وی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه الله کور د لاسو لاړ خاون لاړ عزت لاړ هر څه لاړل الله هر څه مې قربان کړل خو رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه الله په جنت کې راله د ځان خواته یو کور راکه هغه دعا الله په قرآن کې نقل کړله اوس چې موږ د قرآن تلاوت کوو د اسیې په دعا باندې به ژبې خوځو چې رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه زنانه چېرته د جنت دعا غوښتې ده ته ورته وایې قبر سره به بیا ګورو خو اوس جوړه راوړه فی الحال د کالي ضرورت دی د جوړو ضرورت دی واده دی اسیې قیمتي دعا وغوښتله وی الله د ځان خواته کور راکړي رب العالمین جبریل امین ته وایي دا اسیې دعا دې واورېدله ما قبوله کړله خو اسیې تا دعا نیمګړې غوښتې ده او ما درله پوره قبوله کړله داسې رب دی ته نیمګړې غواړه هغه به یې پوره کوي ته نیمه دوا غواړه هغه به پوره درکوي سړیه ته زر غواړه الله وی بس زه پوه یم ما درله پوره درکړه وی اسیې دعا وغوښتله چې د ځان خواته کور راکړي نو وی جبریل امینه د عرش د ټولو جنتونو نه اوچت جنت چې دی هغه جنت الفردوس دی او دا به امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي هغه جنت چې دی د هغې د پاسه د هغې چت چې دی هغه د الله عرش دی بس چې چت دی نو بره د الله عرش دی دومره اعلی جنت دی وی جبریل امینه اسیې له مې دښکه جنت ورک خو دی وی کور راکا نو کور والا خو یې نه غوښتې خو صرف کور یې غوښتې و جبریل امینه ما وله کور هم ورکه او کور والا مې ورلم ورکو په جنت کې به دا د امام الانبیاء بیبي او د هغه په نکاح کې وی صرف کور یې وغوښتو رب العالمین ورته وایي قیام جنت کې به دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي نبی علیہ السلام چې کله بیبي وفات کېدله خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي جنت کې دوه بیبیانې دي زما سلام به پې ووایي وی کمې ستا ړومبی بیبي خو زه نه یم وی نه الله زما د دوو نورو بیبیانو سره هم نکاح تړلې ده وی کمې وی یوه بیبي مریم ده او یوه بیبي اسیه ده هغه به جنت کې زما ټبري چې دنیا کې قرباني ورکړله الله جنت کې به امهات المؤمنین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټبر وی زوام بیبیانو د آخرت سوداګاري وکړئ دنیا څه کوئ لوږ ژوند دی تیر بشي